محترمو زما خبره دا روانه وشي زمونږ استاد نبی دا د دومره اخلاق سره او د دومره عزتونو سره یو امتیازي خصوصي حیثیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بهادرۍ د زړورتیا و ما څه جمعې وړاندې په دې باندې سناسس تاسې حضور کې پیش کړي دي ان شاء الله اوس هم غواړم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بهادرۍ او دغه د مرګرو د بهادرۍ تاسو ته د خپل کمزور علم موافق څه بیان کوم محترمو ما درته دا ویلو چې اسلام هر یو حکم دا تقاضا د زړورتیا کوي تاسو په دې خبره باندې لږ پوه کوم سوچ کو چې الله جل شانه حکم کوي چې منځ کوي او منځ فریضه ده او د اسلام د فریضونو اهم فریضه ده منځ ده ځکه چې الله جل شانه منځ په یو حالت کې سړی ته نه معاف کوي د منځ معافي دا نشته الا یو څوک منټل لیوانې شو هغه د پاره منځ معاف دی تپوس پتی نه کیږي یا یو زنانه ده او د هغې خپله کومه مریضتې د هغې کې ورته الله مونځ دا معاف کړی البته که روجې وخوړلې د روجو قضیې به راوړي دا د الله د خوا نه معافي ده دغه رنګې یو څوک بېهوشه شو بېهوشي چې دا د شواروز نه واوښتله ده نه هم چې کوم منځونه تلي نو هغه په ده باندې نشته اوس که یو زنانه چېرته د بالبش بیماره ده او د هغې ماشوم کېدو والا دی دې ته مونځ معاف نه دی دا به مونځ کوي که ماشوم وشو بیا دغې زنانه ته نفاسه وی نو هغه به بیا څلوېښت ورځو پورې مونځ نه کوي زیات نه زیات په دې مسله باندې دی زنانه خویندې ځان پوهېږي یو زنانه د ماشوم یې وشو زیات نه زیات که هغه بیماره وه اپاکه شوې نه وه څلوېښت ورځې به دا انتظار کوي مونځ به نه کوي که دې وخت کې پې روژې راغلې روژې به نه نیسي وروستو به یې قضایي راوړي خو د مونځونو پې قضایي هم نشته دا د الله د خوا نه معافي ده ځکه چې بیا زنانو ته تکلیف جوړېږي د هغوی کارونه ډېر دي او د کور پخلی کوي جامې انځي دغه رنګې انګولي پخی تنور دی او دا د ماشومانو قلارېدل دي دا چونکې د ښځې ذمهواري ده نو الله جل شانه چې زنانه مصروفه ده دغه ورته معاف کړو پروا نه کوي ته منځونه مه راوړه روژې چونکې په کال کې یو ځل دي او ډېر کم داسې پیښېږي چې په روژه کې د زنانه بیماره شي د هغې د ماشوم وشي نو د هغې به قضایي راوړي خو مونځ په یو حالت کې نه معاف کېږي چې پیدا شولې او بلوغ شولې بلکې چې بلوغ ته څوک نه دی رسېدلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مرو اولادکم بالصلاه خپلو بچو ته د منځونو حکم وکړئ که هلک دی او که جنۍ ده وهم ابناء 7 سنین چې هغوی د 7 کالو شي حکم ورته وکړئ حکم کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقصد مبارکه دا دی چې تربیت ورته ورکړه پاس هلکه مونځ وکړه مونځ دې کړی څو رکعته مونځ دی په جمع دې مونځ کړی که ځان له دې وکړه په جمع چې مونځ کې څه به کې د امام پسې ځان له چې مونځ کې څه به کې څه طریقه ده د مونځ فرایض څومره دي واجبات څومره دي سنت څومره دي نوافل مستحبات کم منځونه پکې ضروری دي کم غیر ضروری دي تهجد څه ته وایي په دې باندې به پوه کړي مرو اولادکم بالصلاه وهم ابناء 7 سنین بچو ته چې کله د 7 کالو شو نو هغوی ته منځونه یاد کړئ حکم پې ورته وکړئ او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حکم د شروع کو تربیت شروع دی دا ضرور نه ده ګینې چې ستا بچی د 2-3 کالو دی ګینې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حکم ورته مه کوه نه د سوزنۍ نه ماشوم ایمانداره تقواداره صالحه نیک عمله دا را لوی که دا را غټ که بلکې اهل علم حضرات فرمایي چې مسلمان به سخي سخي یا لکه دا سخا دا ماشوم د مور او پلار نه یادی دا ځان سره نوٹ کوي اوس وخت کې ذهني ډاکټران چې کوم دي
پروفیسران چې ځان ته وایي او هغوی د ماشومانو دا ذهن مطالعه کړ، نو هغوی وایي چې کله ماشوم د 5 کالو ته ورسیږي، د 5 کالو نه مخکې چې د کومې خبرې یادې کړي دي، کم کردار، کم عمل، کم کړولی د مور او پلار نه یاد کړي، د ترونو نه یاد کړي، د خویندو نه یاد کړي، د مرګرو نه یاد کړي، په ګاونډ کې د خلکو نه یاد کړي. 5 کالو ته چې ورسیږي نو دا بیا په هغې باندې کار شروع کی، عمل پې شروع کی. که ستاسو فکري چې د چا په کور کې مونځ کېږي، ماشوم جانماز باندې ودرېږي مونځ کوي، که د چا په کور کې فلمونه لیدل کېږي نو ماشوم ګریوان داسې کولاو کوي او د هیروګانو پیښې کوي. دغه رنګې که هغه ماشوم چې هغه د فلمونو او ډرامې په کور کې ډېر لیدل کېږي، کرکټونه لیدل کېږي، والیبالونه، فوټبالونه لیدل کېږي، د هغې کې لالیانو خبرې کوي، نو قدرتاً دغه رنګې ماشوم د دغې شیز طرف ته میلان کوي، که لوبې کوي، که خبرې کوي، هغه انداز خپلې. ولې دا د مور او پلار کار دی، هغه په دې ماحول کې رالوی کړی. د 5 کالو نه وروسته به دا ماشومه اوس څه کوي؟ کار به شروع کوي. اوس که تا صالحه نیک عمله د مونځ او دس او دغه رنګې صحابه کرامو نومونه، د پیغمبرانو نومونه او د پیغمبرانو د صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم قصې دې ورته ورولې وي، په دې باندې به کار شروع کوي. او که چېرته دې ورته د شاهرخ خان، د سلمان خان او دغه رنګې د جهانګیر خان د دوی دا خبرې دې ورته کړې وي، دوی سره د مینه محبت و، په هغې باندې به کار شروع کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دقلته فرمایي ما من مولود الا ان یولد علی فطرة الاسلام. هیڅ یو ماشوم، هیڅ یو جنۍ چې د موره پیدا کیږي، الله جل شانه پیدا کوي د اسلام د پاره، بنیادن دا د اسلام د پاره دا لکه دا جنۍ پیدا شوي دي. یا الله نو به ولې څوک یهودي شي، څوک نصرانی شي، څوک مشرک شي؟ دا ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا مو واورئ فابواه، نور چې ماشوم د کافرم پیدا کیږي، د مور د ګیډې نه، د مور د نس نه، نو پته په حدیث کې ولګېده د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا راځي د اسلام د خدمت دپاره. ځکه اصل مقصد د الله جل شانه د مخلوقاتو په پیدایش کې څه دی؟ د الله جل شانه معرفت، د الله جل شانه حکمونه منل، د الله جل شانه اډرونه منل، د الله جل شانه عبادت کول. د دې دپاره انسان پیدا کیږي، یک د کافر نه وي، هغه که د مسلمان نه، که د کافر ښځې نه وي، که د مسلمان ښځې نه وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب فرمایي فابواه، مور او پلار د دې ماشوم یهودانه، دغه ماشوم یهودي کی. خو د اسلام د پاره پیدا شوی، مور او پلار یهودي دي، دغه ماشوم باندې دا خواري کوي چې د عقیده د یهودو د عقیدې برابر ټیک شي او دا د یهودو په عقیده باندې غټ شي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او یمجسان او ینصرانه، یا مور او پلار نصرانیان دي نو دا ماشوم نصرانی عیسوي غټ کی، هغه عقیده، هغه علم او هغه انداز ورته وخی. او یمجسانه، او یا دغه ماشوم مجوسی غټ کی چې د اور عبادت کوي. دا حدیث متفق علیه دی، بخاری مسلم رحمهم الله د دوالو په خپل کتابونو کې دی حدیث ته ځای ورکړي. متفق علیه دی، د امام مسلم او امام بخاری په دې باندې په دې حدیث باندې اتفاق راغلی دی، د دې په صحت باندې مرفوع حدیث دی، برابر حدیث. اوس راځه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بچی دې 2 کال شو، حکم ورته وکړه شابه چې دا مونځ شروع کی، شابه د ذهن اوس کچلې په دې کې هر څه ښودلی کېږي، که ډم تی جوړی ډم به تی جوړي، یهودي تی جوړی یهودي بشي، نصرانی تی جوړی نصرانی بشي، مجوسی تی جوړی مجوسی بشي، مشرک تی جوړی مشرک بشي. بالکل، خو الله به تپوس د چا نه کوي؟ د مور او پلار نه به کوي. د ماشوم خپله ګناه شته چې کله بلوغ ته ورسېده. ولې الله دا دومره غټ عقل درکړی دی. محترمه، هغه خلک چې هغوی ته اړو د الله جل شانه دین رسېدلی نه دی، دعوت ورته رسېدلی نه دی، قرآن ورته رسېدلی نه دی، د پیغمبر احکام ورته رسېدلي نه دي، په قیامت کې به دا خلک څه کوي؟ اوس مثلا یو جزیره کې داسې خلک دي، یو ځنګل کې بیابان کې داسې خلک دي چې هغوی ته نه تبلیغي صاحب رسېدلی، نه مولا صاحب رسېدلی، هغوی ته بالکل د اسلام او د کفر پته نشته چې اسلام څه کفر څه، الله څه، نبی څه، رسول څه، پیغمبر څه، دینه خبر نه دی، کتاب څه. خو
اهل علم حضرات فرمایي چې کله دا خلق مړ شو او په قیامت کې را پاتېږي دوی سره حساب کتاب بیام کیږي. ولې الله جل شانه به امام اعظم رحمه الله فرمایي چې دوی پاسيږي نو الله جل شانه به ورته فرمایي چې اے زما بندگانو پیغمبر درغله او نو راغله، د پیغمبر استاد درغله او نائب نو راغله. ها تاسو ته دعوت نو رسیدلې نه یا الله نو رسیدلې. تاسو چیرته جون کو یا الله مونږ خو په ځنګل کې اوسېدلو، دشت بیابان کې اوسېدلو، زمنګ د زمکه د جزیره دا خود عام انسانانو جزیرې نه ډیره لري او ډیره جدا و الله مونږ ته دعوت نه را رسیدلې. ها وې سبم خوړل الله مونږ به غنم خوړل، میوه بم خوړلې، جوار وربشي بم خوړلې، نورم لیدلې او نورم لیدلې او داسې براخاته سحر کې براو خاته ما خام بدی سټ تپری وته سپوږمۍ لیدلې و او سپوږمۍ بم د شپې راختله او به دا بم سکلی او دغه په څه معلوم کړیو دا نور تاسو څه پیژاند دغه خوراکه چې تاسو کوله کانی مول نه خوړل. مثلا الله جل شانه با دوی ته دغه فرمای چې ما تاسو ته یو عقل درکړی دی، دغه عقل دغه ذهن دا دماغ دا مغزه دا ماین دغه چې دی په دې مراګیروم تاسو به دومره ویلې وي چې دا نور څوک راخیږي څوک یې کوزي، ستاسو نیکه، ستاسو پلار، ستاسو مور، ستاسو رونه، ستاسو خویندو، ستاسو قبیله د دې په کوزیدو خطو کې څه اختیار لري؟ نه چې نه لري. داسې به سوچ بم کړی وي په دې عقل سره چې داسې یو څوک شته چې دا نور دا خیجی دا کوزي، دا سپوږمۍ را خیجی دا کوزي، دا تیاره ختم شي رڼا راشي، رڼا ختم شي تیاره راشي. انسان د ماشوم د مور په ګیډه کې دی، اخر دا څوک د دې کفالت کوي؟ دا روح پکې چا واچو، دا دومره سالم د نزله چا جوړ کړ، دا سترګې چا جوړ کړي، دا مازغه چا جوړ کړ؟ آیا دا ستاسو د مور تخنیک او کار دی، انجینیرینګ دی، د پلار دی؟ نه، مور خبر هم نه ده. دا څومره د روحونو والا سيزونه چې ګوري او بچی راوړي دوی له دې نه خبر هم نه دي چې زما په ګیټه کې څو دي او څومره شو او څه غواړي او غذا ورته کوم ځای نه ملاويږي. زه انسان خو پرېدا مور خو به پریزو کې چې ځکه ګیډه کې ماشوم دی چې زما ماشوم ته تکلیف ونه رسي. یا لکه خره پریز کولی شي، غوا پریز کولی شي، میخه پریز کولی شي، ازمرۍ پریز کولی شي، چلنګۍ ګډه پریز کولی شي، هغه ته دا څه پته ده. خود دا هر څه نظام الله جل شانه روان کړي. بیا ووره په دنیا کې میلیارډونه انسانان دي، د دې سره سوچ کوه کبان څومره دي، یا لکه دا حشرات څومره دي، دا غواګانې او دا اوښان او دا وزې او دا ګډان څومره دي. یاره دا ټول بچي راوړي او د دې ټولو بچو کفالت دا د الله جل شانه ذمہواری ده او الله جل شانه تفضلا دا ذمہواری اغست ده. نو الله جل شانه علم هر څه تحاوی دی، د هر څه نتاو دی او د هر څه ورته پته ده. د محترم خبره ما دا کوله چې کله زمو ستا بچي د و کالو شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د مونږ حکم ورته کوا، مونږ ډیر مهم شي. د اعظم خپل خبره ته وسوره د غمونځ چې دا مهمه فریضه ده، دا اهمه فریضه هغه مور ته ویم قسم په الله چې هغه مور په خپل مونږ نه خلاصيږي چې دا غي د اډر لاندې کمی لورګانی دی او کم زامن دی او پاغوی باندې مونږونه ونه کی نه ویم. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، دا الله جل شانه فرمایي. اخر دا دعوت دا دین دا امر بالمعروف دا د چا د پاره دی؟ دا صرف د مولا د پاره دی؟ نه. وورا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کلکم راع، هر یو په تاسو کې شپونکی دی، وکلکم مسئول عن رعیته، او د ما تحت خلقو په باره کې به د ده نه تپوس کوي الله جل شانو. د امام نه به تپوس کېږي، مقتدیانو ته څومره دین ښودلی و، د پلار نه به تپوس کېږي، بچو ته څومره دین ښودلی و، د مور نه به تپوس کېږي، لوڼو ته بچو ته څومره دین ښودلی و، د حاکم باچا نه به تپوس کېږي، وزیر اعظم صاحب نه چې خپل رعیت ته د دین لارې څومره اسانې کړې وي. دا نه پلان کې ښه باچا صاحب دی او سړکونه یې جوړ کړل، هم ښه خبره ده. د باچا صاحب د حکومت د فوج دا ذمہواری ده چې ابا مو تا ته سړکونه جوړی، ابا مو تا ته پلونه جوړی، ابا مو تا ته هغه زمو ستا د خېټې کم تجارت چې دی دا کار به راته برابروي. دا د حکومت ذمہواری ده که نشي کولی کوشه کرسۍ پرېږده.
عمر رضی الله تعالی عنہ اب د شپې ګرځیده خوب به نه کو، د ورځې به می خو او د شپې به ټول شپه څه حسابه ګرځیده، ځان سره به مرګري واغستل. تاسو ته علماء ډېرې قصې کړي. یو مرګری ورته وی عمر رضی الله تعالی عنہ سخت تکلیف دی درته، د شپې تهجدونه شي منځونه شي ستا په رعیت کې ګرځي، بس ته د ورځې راغوي د پاره تا چې د ټول ټایم دی خپل قوم ته ورکړی دی، خپل رعیت ته دی ورکړی، مسلمانانو په خدمت کې لګېدلی، د شپې خوب کوه. وایي تا ته پته شته که چېرته زما ملګریه یو زنانه ده او هغه د اولاد بیماره ده او هغه د اولاد په بیمارۍ کې مړه شوه، ماشوم یې مړ شو، د هغې دهی نشته، د هغې دپاره تیل نشته، د هغه ماشوم دهی نشته، د دې زنانه دپاره طبیب نشته، یو څوک د ولږې نه مړ شو، د هغه غوړي نشته، د هغه اوړه نشته، د ولږې نه مړ شو، تپوس پر چا نه کېږي؟ دا به د عمر نه کېږي. ای وایي دا واوره که د دجلې د سیند په غاړه په عراق کې د دجلې د سیند په غاړه یو چیلنګې دا د تندې نه مړ شو، تپوس به د عمر رضی الله تعالی عنہ نه په قیامت کې کېږي. ولې زه بادشاه یم، ولې زه حاکم یم، ولې زه په دې ګدۍ باندې ناست یم چې مسلمانان زما ماتحت دي، زه امیر المؤمنین یم. دا ډېره سخته وظیفه ده زما ملګریا. نو د دې دپاره د الله دپاره زه دومره ګرځم چې څومره زما وس کې شته، کوم چې زما وس کې نه د هغې به رانه انشاءالله الله جل شانه تپوس نه کوي. زمونږ بادشاهان د دوی دا ذمواري ده، موږ هېڅ احسان نه منو. د بادشاه ذمواري دا ده اب سړک جوړی، اب پل جوړی، اب زما د کپړو غم کوي، اب زما د روټۍ غم کوي، اب زما د اوبو غم کوي، اب زما د فصل غم کوي، اب زما د بیماری غم کوي. ورنه دا بادشاہي دی پریدي پاکو خلکو ته دی حواله کی، علماء ته دی حواله کی، د عدل او انصاف والا خلکو ته دی حواله کی، نیکانو منځګزارانو خلکو ته دی حواله کی چې ګوره چې الله جل شانه چلی او کنا. کله چې یو څوک بادشاہي غواړي دې مسله باندې ځان پوي کا، ما ته بادشاہي راک، ما ته اوټ راکې، ما ته بادشاہي راکې، ما باچا کوي. نو الله جل شانه خود ته بادشاہي ورکی، خو الله جل شانه د دنه خپل لاس اوچت کړي د امداد. ولی زمونږ استاسو بادشاهان موږ نه په زور اوټونه غواړي، د اوټونو دپاره قسمه قسم حیلې او بهانې جوړوي. نو د الله جل شانه نصرت د دې بادشاه نه اوچت شي. او کله چې بادشاہي رعیت را جمع شي او یو سړی منتخب کی د بادشاہي دپاره د علاقه د علم د وجنه، د انصاف د وجنه، د عدل د وجنه، د اخلاق د وجنه، د پوهې د وجنه، او هغه بادشاہي نه غواړي خو خلک بادشاه کی د سره د الله جل شانه مرسته مدد د یوځي. پخوانی بادشاهانو وسنو بادشاهانو کې سیب دغه پرخ دی. البته که کله اهل علم نو او بیکار خلکو ته کرسۍ ملاوېدلی نو خپله به صالح او نیک عمله خلک پاچي او خلکو ته به وایي چې موږ بادشاهان کوي. ځکه کرسۍ دا اوس د یو لوده لاس ته پرېوځي، دا د یو بالمازه سړي لاس ته بادشاهي د مسلمانانو مشري پرېوځي، دا د شرابي لاس ته پرېوځي، دا د پوډري لاس ته پرېوځي، دا د جوارګر او د زناکار لاس ته پرېوځي، دا د اسلام او د قرآن او د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د الله د دشمن لاس ته پرېوځي. په دې وخت کې به بهتره خلکو نه اوټم غواړي، بیا به د خلکو نه بادشاهي هم غواړي، بیا بم در سره د الله جل شانه مرګرتۍ په دې مسله باندې ځان پوه کړي. نو محترمو د هغه مور نه به تپوس کېږي چې د هغې په کور کې بچي دي او هغه ورته لمونځ حکم نه کوي. سکول ته یې پاڅې، مور یې واوره، خور یې ته م واوره، سکول ته یې پاڅې او چې کله د سحر مونځ یې وی پرېږدوئ. غریب د 12 یوې پورې موبایل ته ناست و، مونځ ته یې څنګه پاسې؟ اوس به جمعې ته ځي په دې یخنۍ کې؟ نه، د جهنم د اور نه وساته، مینه دې ورسره نشته. د دې یخنۍ نه ساتي، د جهنم د یخنۍ نه نه ساتي، د دې ګرمۍ نه ساتي، د جهنم د ګرمۍ نه نه ساتي. قسم په الله د بچی سره دې مینه نشته. پته به ولګي چې کله جل شانو حساب کتاب شروع کی او زما استاد په مخ کې زما استاد نسبین بچي دا جهنم ته ورځيږي، د پسې فرشتي راځي، د ملا او د سر دا ډوکی یو ځای کی، د قصې فرشتي به راځي او د ملا او د سر دا اډوکی نه دي، دا خېټې ته به د سر ورسوي، ملا به ماته کې جهنم ته به ورلړي. الله دې موږ تاسو وساتي. به به درته پته ولګي چې د زوی سره زما مینه وه او که زما ور سره دشمني وه. د الله دپاره خپل بچې دا د جهنم نه بچ کا، دا د اور نه بچ کا. پیسه وه د سحر منځونه پې وکړه،
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا په خپل بچو باندې خپل د سحر د دوو تیرو منځونه وکړل، لماسختن د تیاره مونځ د سحر د تیاره مونځ، نو الله جل شانه به د قیامت د حشر د قبر د تیارې نه وساتي. په دې باندې ځان پوهېږه. دغه تیاره چې تا نن برداشت کړه، په قبر کې تیاره نشته والله رڼا له. دغه تیاره چې تا نن برداشت کړه بیا په حشر کې تیاره نشته. دا تیاره که تا برداشت کړه بیا د جهنم تیارې ته به نه داخلېږي. دغه ګرمي که تا برداشت کړه د جهنم ګرمۍ ته به ته نه ورځې. دغه یخني دې که برداشت کړه د جهنم یخنۍ نه به نه ورځې. خو خبره مې دا کوله راځم واپس. مونځ مو ډېر مهم شیز دی. د مور او پلار د رونو ذمواري دا چې په لورګانو په بچو باندې به 5 وخت د مونځ کوي په ملا صاحب پسې. دا به عادت کوي. که څوک یې نه عادت کوي خپل مونځونه دې نه قبلېږي. خواري مه کوه، ستا مونځ اړو قبلېږي نه چې ستا ماتح خلک تا مونځ ګزاره جوړ نه کړل، تا د هغوی ته امر بالمعروف ونه که، حکم دې ورته د مونځ ونه که، د نیکۍ ستا نه قبلېږي. د ډېرو حدیثو د قرآن عظیم الشان د آیاتونو نه بار بار دا خبره ثابته ده، د ځان نه ویم. اوس مونځ ته راځو. زړورتیا د ما درته دا وویل سمه زړورتیا ده. د مونځ عمل دا زړورتیا ده، دا بهادري ده، دا پهلواني ده. ولې ووایه؟ ځکه تهجد ته پاڅېږي خوب به پرېږدې که نه؟ تهجد ته چې پاڅېږي خوب به پرېږدي که په وضو به کې پاڅېږي به، نو خوب دې پرېښوده ته پهلواني، شهوت دې پرېښوده، خپله بیبي دې پرېښوده، نو دا پهلواني ده که نه ده؟ نفس دې کنټرول که، شیطان دې خفه که، غټه پهلواني د دې نشته. راځه اوس په سحر کې جمع ته ځي، څه به کې په یخو اوبو باندې به اودس کې. پهلواني ده، بهادري ده، زړورتیا ده. په دې تیاره کې به ځان ته را روانې، په لاره کې ستا ته دشمن راوتی شي، مار لړم راوتی شي، حشرات دغه رنګې درندګان راوتی شي، تا څوک وجلی شي، خو ته جهاد ته را روانې، مونځ ته را روانې. دا زړورتیا ده. په جومات کې دلته ودرېږي ټول مخلوق پرېږدي، یوازې الله جل شانه ته الله اکبر کې، دا عظیمه زړورتیا ده. خپل دکان پرېږدي، ولاړ دی زما دکان، ګاک دی راشي انتظار دی وکړي، ورنځي په مخ یې ښه مونځ ته ځي، جمع ته ځي، دا زړورتیا ده. خپل پټی پرېږدي، غنم دی په اور لاوشي، اړو صحیح فصل دی ونه شي، زه مونځ ته ځم، ټیم ورکوم، پاو وخت ورکوم، نیمه ګنټه ورکوم، دا زړورتیا ده. د خپل بیبي سره ناستې ګپې شپې لګې، د لوڼو سره ناستې، د زامنو سره ناستې، دا هر څه پرېږدې، هغوی ته حکم د مونځ کې، والله دا زړورتیا ده. د اسلام هر یو حکم دا د زړورتیا دی. نو زه درته ویم چې زموږ پیغمبر زړور او کوم امتي به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای څوک چې هغه زړوري، هغه کې حماست وي، هغه کې دلاوري، هغه کې بهادري، بیکاره مسلمان دا پورا مسلمان نشي پاتې کېدی. په دې ځان پوه کوي. اوس راځو روجې ته. محترمو، دا روجه خو ډېره عظیمه زړورتیا ده، ځکه د اړو په شکل دا اوږدې روجې الله دې زموږ ستاسو بار بار نصیب کړي. دا ګوره هر یو تیزن سړی نشي نیولی، دا هر یو تیزن سړی نشي نیولی، دا د بهادرو خلکو کار دی، دا بیکاره ښځې نشي نیولی، دا د تکړه ښځو کار دی. ځکه په اړو په شکل کې چې اوبه سړی یو ګنټه ونسکي، نیمه ګنټه یې ونسکي، څومره تکلیف دی. خو راځه د سحر دا ځانونه نه د اوړي ورځې ماشاءالله ډېر اوږدې 18 ګنټې تقریبا چې ورځي، تقریبا 18 ګنټې اوږده ورځ. سوچ کوه 18 ګنټې مو بس کا، یا الله وبنس کم، الله دا خو جایز دی نه، ما درته حکم کړی دا جایز چیزونه به ما لپاره پرېږدي. الله روټۍ به نه خورم، نه به خورې، ولې ما در باندې جایز طعام بند کړی دی، یعنې جایز ده. روټۍ اوبه د خپل کور د حلال مال، د حلال مال به الله جل شانو فرمایي دا به نه خوري زما دپاره. بیبي سره به خوا کې نه کښېني، ولې د الله حکم دی، تا زړور کوي. دین دا زړورتیا ده، روژه دا زړورتیا ده. او روژې ته صبر ویلی شوی. صبر د روټۍ نه صبر، د ټولو خواهشاتو نه صبر، د اوبو نه صبر، د غیبت نه صبر، د چرسو نه صبر، د نسوارو نه صبر، د سګرټو نه صبر، د اوبو نه صبر، دا صبر نه. محترمو، نو زړورتیا اوس دې ته وایي چې سحر نه ماښامه پورې به دې خوله بندوي او اوبه به درته پرتې نه به څکي، یا لکه په پټه خو یې وڅکه، نه، ما خپل الله ګوري، دا غټه زړورتیا شوه. داسې خلک شته بې غیرته بېکاره خلک، دغه زړورتیا د هغوی نه پاتې د روجې نشي نیول. او په کال کې
365 ورځې دي، په دې کې 10 ورځې هم څومره مزه کوي، رښتیا وایي پښمنې او ورسره هغه روجه د غریب سړي په کور کې 10 طعامونه برابرېږي. خدا چې لږ ځان دې زړور کړه، الله خپل رحمتونو دروازې را کولاو. بیکاره خلکو ته الله د رحمت دروازې نه کولاوي، حساب کتاب به ورسره کوي. راځه اوس حج ته راځه وروره، د اسلام په بناو کې اهمه بنا ده. حج چې کې څومره عظیمه زړورتیا ده، د اسلام ټول احکام سوچ پې کوئ، زم صرف ذهن دې طرف ته بوزم، دا په زړورتیا په بهادرۍ باندې بنا دي. ولې الله جل شانه زړور خلق خوښي، رسول الله صلی الله علیه وسلم زړورو او الله جل شانه غیرتی دی. الله جل شانه غیرتی سړی او ښځې خوښي، بې غیرته خلق نه خوښي. حج ته راځه، داخله به کې ایسے اوس 12 लाख روپۍ د حج داخله ده. سو 12 लाख تقریبا 12 लाख خرچه پې راځي. دا اوس ته وشماره ستړی به بشي. 12 लाख روپۍ ګورې ځان ته څه وایي. دا یو بهادر مسلمان را پاڅېږي او هغه په بینک کې داخلي ما حج ته ولېږه. زړورتیا ده که نه ده؟ لکه د پیسو نه چې چا زړه کنګال کړه الله د پاره، عظیم زړور او پهلوان او ریسلینګ والا دغه دی. ښه راځه اوس به سیبه بچي پرېږدي د 2 میاشتو دپاره، بلکل زړورتیا ده. مسافرۍ ته به وځي بې سهاره، څوک ملګری دی نشته، دا زړورتیا ده. هلته به ځي د حج یو عمره چې کې څومره تکلیف سړي ته رسي، بدني دومره تکلیف سړي ته رسي چې حج کې دا حاجیان ګورې مونږ تاسو تعلونه نه وایي، دا 15 ورځې دومره سختي سیبه چې کله یوم الترویه شروع شي که نه، او په مینا کې به سیبه 3 شپې کې، او بیا به عرفات ته پکې ځي، او بیا به د شیطانانو هغه مجسمې به ولي، جمرات چې ورته وایي، او بیا چې سیبه دا سرونه کټاکې او دا قربانیانې کې، او دی احرام کې مونږ تاسو ته ګرځېدل ډېر سخت دي، مونږ خو عادت نه یو، مله پته به درته ولګي ډیر سخت. الحمدلله زه تللی یم 2018 کې، الله دې په تاسو ټولو ملګرو کې سره زما بار بار ډیر زړور سړی به حج کوي، او ښه د تکلیف نه ډک د مشقت نه ډک سفر دی. الله دې زموږ او ستاسو نصیب کړي. دغه زړورتیا ده الله پاک دې ټریننګ کوي. الله جل شانه مو ته په هر یو رکن کې ټریننګ کوي. روژه کې د لږې تندې سره ما ته ټریننګ راکړ، د الله جل شانه فوجي رانه جوړ شو. په مونځ کې خوب را باندې پرېښودو، مزل به کومه، دلته به ټیټېږم اوچتېږم به، کېنم به، پاڅم به، قرائت به کوم. دغه ټریننګ یې راته راکړ. حج ته یې بوتلم، د سفر سره یې مخته کړم، د سفر ټریننګ یې مې راکړ. هلته د مشقت سره د تکلیف سره په احرام کې کفن مې ځان نه تاو کړی، په هغې کې زه حج کوم، ورځې تېروم. دغه محترمه دا الله جل شانه ما ته ټریننګ راکوي. راشه د الله جل شانه د رضا دپاره دا خپل ښایسته دا سپا کاکل دا لرې کا، الله جل شانه ټریننګ راکوي چې زه څه ویم هغه به کې. ویښتونه به تېرېږي، د هر څه نه به تېرېږي د الله جل شانه دپاره. د محترمو ما خبره دا کوله چې دین اسلام د دې هر یو حکم په زړورتیا باندې بنا دی، او الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه سړی خوښ دی چې هغه زړوري. یو حدیث درته وایم مسلې بندو، غالبا وخت هم برابر. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. قوي پهلوان مسلمان دا الله پاک تگران دے، بہتر دے دو کمزوری مسلمان نه. یلکه دا ولی زکا صحابه ځانونه ډیر کلک عادت کړیو، هغوی به مشقتونه کول، ایکسرسایز به کولی، د جهاد ټریننګ به کو. سره لپاره که کله د کافر سره، د کله د مشرک سره، د یهودي د نصرانی سره زما مقابله راشي چې زه ذهنن او زه جسمن دې ته تیار یم، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قوي مسلمان د کې ډیر خیر دی. څنګه حج لاله یو بل څوک به د لاس نه راونیسي، په لار باندې روانې دی، یو زړی ښځې زوړ سړي سره پڼ دی ګیا د ابه ور سره واخلي، یو بیمار به ډاکټر ته بوزي، یو څوک به په اوږه باندې کې جهاد ته به لاړ شي چې زړوري د پهلواني صحتمندي تبلیغ ته به لاړ شي. د دې دپاره دا واورئ د خپل صحت خیال ساتل دا فرض او واجب دي. د خپل صحت خیال ساتل دا فرض او دا واجب دي. هغه څیزونه چې هغه صحت خرابوي، نشه شوه، چرس شو، شراب شو، اپیم شو، نور څیزونه شو، دا عقل خرابوي، عقل کمزوری کوي، بدن کمزوری کوي، دا الله جل شانه حرام کړه. ولې تا باندې د بدن حفاظت فرض دی، او ته دا څیزونه کوي چې بیکاره مسلمان در نه جوړ شي. نه ځان کلک مسلمانه مختکه، ځان بهادر مسلمان مختکه. الله جل شانه ماته به تاسو ته څو خبر باندې عمل کولو توفیق نصیب کی. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعین.
دعاو کې ځینې ملګري بیماران دي قاری یاسین صاحب بیمار دی پریشن کړي یا رب کریم صحت کامله عاجله ورته نیک عمل لپاره نصیب کی سید اجي صاحب بیمار دی الله جل شانه صحت کامله عاجله ورته ورکی لبیب ماما بیمار دی الله جل شانه صحت کامله عاجله ورته نصیب کی د کلی کې زنو خلکو ماشومان وفات شوي دي الله جل شانه دا غوي مور او پلار ته صبر ورکی الله جل شانه د دین عمل بدل ورته دنیا او آخرت کې ورکی د حاضرین او مرګرو کې اوریدونکو کې الله څومره بیماران دي الله ټول بیمارین خکی الله جل شانه څومره بیماران هسپتالونو کې دي ټول بیمارین الله جل شانه خکی سو قرضداري دي رب العزاله د قرض نه اخلاص کی چا کاروبار نشته الله جل شانه حلال جایز کاروبار ورته ورکی د چا کاروبار شته نفع پکې نشته یا رب کریمه د خپل خوانه ورته ډېره مزدوري حلاله ورکی الله چې حجونه کوي عمرې کوي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد